پرون په سوات او شانګله کې یو شمېر خلکو مظاهره کړې. دوی له حکومت نه غوښتنه کوله چې د اکتوبر پر 12مه نیټه په کوهستان کې د یو وژل شوي حکومتي چارواکي نواب علي د وژنې تحقیقات وکړي. پولیس وايي په لومړیو کې داسې ښکاري چې د تحقیقاتو نه داسې ښکاري چې د محکمې تعلیم دغه افسر به ځان وژنه کړې وي، خو بیا وروسته شواهد وښوده چې دا د قتل یو کیس دی او دوی په دې تور یو کس نیولې هم دی. په دې اړه له سواته نیاز احمد خان رپورټ وړاندې کوي چې د مظاهره کوونکو په حق پیلېږي. انصاف دو غریب کو انصاف دو انصاف دو غریب کو انصاف دو. سوات منګوره نشاد چوک کې او بیا په شنګله الپوره کې په لسونو زده کوونکو او زی اوسیدونکو احتجاجي مظاهره کړي. د مظاهرچیانو په وینا د شنګلې یو ماهر تعلیم نواب علي چې کوهستان پالس کې د ضلعي تعلیم افسر په حیث څوکۍ کوله په خپل دفتر کې د نن ځي خلکو د جرګې مشرانو په وینا وجلې. دوی ته د انصاف ورکړی شي. مظاهره ته وینا کوونکي یو تن محیط وکیل په دا اړه مشال ریډیو ته وایي د برتیانو سم مسله د خپل منځ کې بیا غو جرګه کړې دا او جرګې نه بعد چکم دی هغه یې عمل کړی دی الته کې په خپل آفیس کې او بیا په تقریبا په 1 بجې باندې هغه وجل شوی دی. بیا په 3 بجې باندې سه پولیس ته خبر رسیدلې چې ای ډی او سه خودکشي کړې ده. پولیس پر رپورټ خودکشي لیکلې خو د دې زموږ د چکه د شنګلې یو کس تللی هغه وایي دا خودکشي نه ده. نو بیا رستې ویلي چې مطلب اعتراف کړی دی چې او بالکل دا مړر شوی دی. یو زده کوونکی سید جنید زیادوي چې کوهستان کې زی خلک د تعلیم پرمختګ نه غواړي او دوی خپل فیصلې په سرکاري افسرانو مسلط کوي. حکومت ته دغه کیس کې د ترهګرۍ ماده هم شامل کړي. کوهستان چې په خپل موږ د شانګلې موږ ته نږدې علاقه ده چې موږ خپې جنو لکه ایجوکیشن دغه چې دا خو ډیر زیات کم نشره ډیر زیات کم عدالت آل د خو اسیم تاسو په دې چې خو جاهلانو په دې باندې مشهور دي نو ایجوکیشن شره خو ډیر زیات کم ده. هغه په نه خبره باندې ټوپک تماچا او دا دهشتګردي دا د خوخته لګا. د کوهستان پولیس مشر ډي پی او محمد سلیمان په دا اړه خبريالانو ته ویلي چې وړمې کې د نواب علي مرګ خودکشي ښکارېدله ولې د پوسټمارټم ریپورت نه وروسته دوی د قتل مقدمه درج کړي. یو تن یې په دغه کې نیولې هم ده او نور تفتیش روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 621